बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दा दे ख़ास ज़मंग च कमा इदारी दी अगी दा यो खबर कई च दे वक्त दा डेंगी दा माशी या दा बीमारी खोरीगी नो दे लपारा द एहतियाती तदाबीर लपारा माता दे रोड तशरीफ़ रोड़ अल्लाह दी खुशहाल की چې دا بر موقع باندې موږ ته خبره وکړله. موږ خو د خلکو د صحت او د دې خبره ډېره اهمه وي چې موږ وکړو. موږ خپل وروڼو خویندو ته دا پیغام ورکوو چې تاسو چا کره صفا اوبه وي دا اکثر دا ډینګي دې کینی او د دې نه دا بیماري خورېږي. یو خدا دی چې د دوی د هدایت مطابق چې هغه اوبه پټې وي او زه پکې شرعي مسله وکړم چې کم لوښي که څه پکې وي او که نه وي او په دې باندې سر کې ښودل پکار وي. طالبانو ته هم دا وایو، عوامو ته هم په تقریرونو کې دا وایو چې لوښي داسې کولو پرېښودل نه دي پکار. خاص کر ځای کې خوراک کی څښاک کی یا اوبه وي پکې نو دا د شریعت 1400 کاله مخکې د دې هدایت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي چې د دې لپاره سر کې ښودل پکار دي. دا ډینګي د ماشي نه علاوه چرمخکی دا ډېر زهریله شی دی. د چرمخکی وژل هم پکار دي او د دې نه خپل لوښي بالکل محفوظ کول پکار دي، ځکه چې زما د علم مطابق دې نه ډېر خلک مړه دي. د دې په دې سرمن کې ډېر زهریله اثرات دي. نو دا پس کې خوراک کې یا اسکاک کې پروز یا اوبه سوکوس کې بیا دا ډېر خطرناک دي. دارنګې ډینګي وي دا په صفا اوبو کې کیني نو کم چې زموږ جګ وي یا مثلا منګي وي یا چاټۍ وي چې هغې کې اوبه وي چې هغې باندې خامخا سر پروت وي. انشاءالله العزیز دا احتیاطي تدابیر دي، موږ ټول عوامو له دا اختیارول پکار دي. دویمه دا چې که چاته دا بیماري ولګېده فوراً د دې زموږ په هسپتال کې لوی هسپتال کې د دې وارډ دی چې بر وخت د علاج وشي نو انشاءالله العزیز خدای پاک به بچ کوي. نو احتیاطي تدابیر موږ ته شریعت هم وایي. خو بل به زه داسې یو اپیل غوندې یو درخواست باندې به وکړم خاص کر د ډي سي ته چې ځای په ځای ډېر